هم حق د تقدم لري په اختلاف ختمولو لپاره هغه مخکې شو مخکې امیر بیا شپه راغله په هغه شپه کې ډېره سخته سردي ده او تکلیف یې دی نو ملګرو چې موږ ځان له به اور بل کړو امیر وی چې اور بلولو باندې پابندي ده حالانکې په سردی کې اور بلی کمبله شي ځان سړی ګرمی ته بله خبره خو نه ده خو امیر وی نه اور به نه بلي بیا ابوبکر رضی الله عنه عمر رضی الله عنه په طور سفارش امیر ته وویل چې اور بلول ښه دی ملګري دي او تکلیف دی یخني ده نو هغه وی که چا اور بل کړ نو سړی به وچېته هم اور ته به غورځوم ابوبکر شان ډېر لوی دی د عمر شان لوی دی خو امیر وای بس نه ورېږي اور او شپه کې عمرو بن العاص رضی الله عنه باندې احتلام راغی او جنابت پرې راغی سهار په تیمم باندې مونځ ورکړ نور ملګري ورپسې ولاړ دي او د امیر خلاف وکولی نه شي ټول راغلل نبي علیه الصلاة والسلام ته شکایت وکړو نو نبي علیه السلام د امیر نه تپوس وکړو تا دا 3 کارونه کړي دي دا ولې دې کړي او درېیمه خبره دا وه چې مونږه د فتح دوی ته حاصل شو او مخکې تلل غوښته امیر به مخکې به نه ځئ نو دا 3 وړ شکایتونه نبي علیه الصلاة والسلام ته شوي نبي علیه السلام د امیر نه تپوس وکړو نو امیر وی ما اور بلول باندې په دې پابندي لګولو چې زموږ تعداد کم و د مخکې 200 ملګري بیا 300 ملګري شو او اور بلکې رڼا جوړېږي نو مخالفینو ته بیا زموږ د تعداد پته لګي امیر په راز باندې پوهېږي امیر لا چې الله امارت ورکړی دی هغه کې تفقه الله اچولی دی په خبره باندې پوهېږي ما اور بلول پابندي په دې لګولی نو ما غرض دا و چې د بعض څیزونه داسې وي چې هغه اشیاو باندې امیر له الله فهم ورکړي هغه پوهېږي او زموږ په شان ناپوه سړی په هغه باندې نه پوهېږي امیر هغه خبره منلو کې الله په هغې کې خیر اچولی دی زموږ جماعت کې اخلاص او داسې څیزونو کې هېڅ کمی نشته الحمدلله داسې منظم ملګري دي یو جماعت چې دی د الله رضا دپاره کار کوي دا نور څومره مذهبي دي که غیر مذهبي دي هغه د دنیایي لالچ په بنیاد باندې کارونه کوي زمونږ ملګري کې اجتماع لځي جلسې لځي درس کوي تدریس کوي امامت کوي ټول د الله رضا مقصود نظر دی خو دا غلطي چې دی مونږ ته ځان نه لرې کړو د امیر اتباع وکړو امیر اتباع کې به انشاءالله هغې کې به خیر داسې ډېر څیزونه ما په خپله مشاهده کړې ده امیر صاحب الله دې ژوند کې ډېر خیر او برکت واچوي هغه یو خبره کوي هغه وخت سره مونږ ته مناسب نه ښکاري که وخت د تېرېدو سره په هغې کې بیا وروسته مونږ ته پته لګي دې کې فایده وه او د دې وجې نه د امیر اتباع دپاره ډېر کوشش وکوي نو که دغه یو اختلاف زمونږ کې ختم شي او د اختلاف په ځای کې یو بل سره مینه او محبت توافق پیدا شي دویم د امیر اتباع کمی ځان نه لرې کړو انشاءالله زمونږ د جماعت په شان بل جماعت نشته دی الله دې زمونږ خپلو شیوخو سره په جنت کې الله مونږ یو ځای کړي واخر دعوانا